أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. سورۃ جاسیہ وا مخکی آیتونو کی دلائلو په توحید باندې تذکرہ پکې د دې هم و چې څوک چې څه کوي نو خپل ځان لکوي یا د فایدې دپاره کوي او یا به په ده باندې وبالي. بني اسرائیلو تذکره کوله چې هغې له مې غوروالی ورکړی و، هغې له مې پاکیزه رزقونه ورکړي وو. په هغه دور خلکو باندې دغه غوره خلکو د هغې وجم دا وه چې دی کتاب منلی و، پیغمبر یې منلی و، د الله او د رسول په خبره باندې عمل یې کاو، نو غوره خلک وو. بیا تخویفات پکې مو یو جواب پکې د اعتراضو مو خلک وایي مشرانو پسې ځئ، مشرانو دین را ټینګ کوي. الله رب العزت وایي د مشرانو دین صحیح دی، خو مشران اول پیژندل غواړي. کم چې دین او شریعت دی نو دا د مشرانو دین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي ما ته په دې باندې شریعت باندې لیږلی، موږ ته په شریعت باندې روان کړی، تا ته موږ د شریعت احکام درلیږلي. قرآن دی، احکامات دي د قرآن کریم، تفصیلونه دي. نو قرآن دی او د دې شرح هغه د احادیثو په شکل کې ده، دا موږ تا ته درلیږلي. نو فتبعها، نو تیم تابعداري کوه، تم په دې لاره باندې ځه، قرآن او سنت باندې ځه. وروستو چې کوم خلک راځي د هغې دپاره به دا یوه لاري او په دې باندې ځي. نو مشران پیژندل غواړي. چا چې مشران نیولي د حق پرستو نه سوا او دی په خپله باندې هم په غلطه باندې روان دي. دوه قسمه خلک دي. یو هغه خلک دي چې د هغې مشران هم ګمراه وو، د الله او د الله د رسول د حکم خلاف وو، هغې هم په شرک کې اخته وو. یو قسم مشران دي سي نو دی که خو دواړه تباه دي، هغه مشر هم تباه دی او کشر هم تباه دی. او یو هغه خلق دی چې هغې چې کم نیول دي نو هغه نیکان بزرگان خلق دي، صالحان دي، پیغمبران دي، هغه نیول دي. نو په دې کې مشران خو کامیاب دي، لیکن چې دی وسره د الله سره شریکي یې دی عمل هغه د قرآن و سنت خلاف دی، نو دا تباه دي. بل چې کامیاب دي دواړه، نو چې هغې د حق پرستو په لار باندې روان دي، قرآن و سنت تابعدار دي، نو هغه مشرم کامیاب دی او دا کشرم کامیاب دی.
او په دې مخکینی کې کشران چې وو په دواړو کې تباہ وو. وس دې ځای نه زجر ورکوي دیلا په بدعملۍ باندې مشرکان دي هغې له زجر ورکوي، بل بې دینه دي هغې له زجر ورکوي. او تاسو د الله نه سوا د الله د رسول نه سوا بل نور لارو پسې روان شو. او بیا تفریقه ذکر کوي د دواړو په منځ کې، یو طرف ته نیکان دي نو بل طرف ته بدان دي، دا دواړه برابر شي نه. بیا ورپسې دلیل د توحید دی، ورپسې مسله دا توحید ذکر کوي او زجر ورکوي هغه چاله چې هغې شرک کوي. مشرکان دي نو مشرکانو له زجرونه ځای په ځای باندې ورکولی کېږي، لکه مخکې شو نو اوس دلته کې بیا ورکوي. دا بعضې خلکو پکې را دا وایي چې دنیا کې چې څه کېږي نو دا خو زمانه کوي. نو د هغې جواب کوي. بیا ورپسې ترغیب دی، قرآن کریم ته ترغیب به ورکوي، قیامت به ذکر کوي، او بیا د دې په دې خبره باندې چې دی وایي زمونږه قیامت چې نه مني هغې له یو قسم زجر ورکوي. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. آیا ګمان کړلی هغه خلکو چې کسب یې کړلی د ګناه، ګټلی دي ګناهونه، شرک یې کړلی، کفر یې کړلی، نو دا خلک دي. نو الله وایي آیا دی ان نجعلهم چې وبګرځو موږ دې لره کالذین آمنوا وعملوا الصالحات په شان د هغه چا چې ایمان راوړی او عمل صالح یې کړلی، سواء برابر. دا برابري نا برابر نه دي، دنیا کې هم برابر نه دي نو په آخرت کې به هم برابر نه وي. د دنیا زیس روزګار دی، د دنیا بعضې حالات دي، ظاهر کې چاته ډوډۍ میلاویږي او چاته نه میلاویږي، څوک یو شان دي او څوک بل شان دي، څوک مالدار دي څوک غریبانان دي. نه دغه ته نه دي مراد. د دې درجه چې ګورې نو دا درجه به د دې په دنیا او په آخرت کې برابر یي نه په دنیا کې د دې درجې برابر دي نه په آخرت کې. ان نجعلهم کالذین آمنوا چې وبګرځو موږ دې لره په شان د هغه کسانو چې ایمان راوړی او عمل صالح کړلی، سواء محیاهم ومماتهم برابر ژوند د دې او مرګ د دې. د دې ژوند دی د دې مرګ دی، ژوندانه کې به دې یو شانی، مرګ کې به دې یو شانی، قیامت کې به دې یو شانی، دې له به یو شان بدله ورکولی کېږي نه. داسې نه ده. ساء ما یحکمون ډېره بده ده هغه څه چې دا خلک کم فیصله کوي. دا خلک چې کم څه وایي نو دا ډېر بد وایي. خلک خبره کوي وایي خوار دلی او خوار په اندستان وایي. داسې خبره ده نه، د الله سره داسې نه ده. که دلته کې دنیا کې یو سړی خوار دی، غریب دی، لیکن ایمان اشته، عمل صالح اشته، نو دی مالدار دی، دی د هغې مالدارانو نه کوم چې دنیوي مالدار دی د هغې نه په څو چند باندې ښه دی. د ده او د هغه په منځ کې د ځمکې آسمان فرق دی. الله وایي د دې ژوند او مرګ به یو شان نه وي. یا کله چې الله رب العزت د دې تذکره کوي نو الله رب العزت دوه قسمه خلق ذکر کوي، یو نیکان دي یو بدان دي. بیا په نیکانو کې ځان لا دوه ډلې ذکر کوي. سورۃ واقعہ کې تذکره راځي، درې ډلې ذکر کوي هلته کې. نو یو طرف ته مؤمنان دي، مسلمانان دي، بل طرف ته کافر دي. مؤمنانو کې بیا دوه ډلې دي، یو ښه دي او یو لږ ډکته دي. دا ټول تذکره راځي. نو الله وایي آیا وبګرځو موږ دې لره په شان د هغه کسانو چې ایمان یې راوړلی. نو
نو دلته کې کافر دی مشرک کافر او مشرک به د مسلمان پشانتی نه دلته کې د خدا خیال کوي چې زه دلته کې بادشاہ ما دلته کې مالدار ما دلته کې زما غټ حیثیت ته نو حالت بم داسي نه الته بدله ورکول کی هر چاله د خپل عمل مطابق بدله ورکول کی چا چې خ کړلی نو هغه ته به خ بدله ملاوي چا چې بد کړلی نو هغه ته بد ملاوي هغه سزا ملاوي الله وی کې د چا دا خیال نو دا ډېر بد خیال دی د خلکو وخلق الله السماوات والارض والله پیدا کړی اسمان نو زمکه بالحق د حق کار کولو لپاره اسمان نو زمکه څه لپاره پیدا دي دا پیدا دي د توحید لپاره وی دنیا کې به توحیدی لگا رستو براشی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانان او پیریان ما نه دي پیدا کړی مگر خپل بندګۍ د پاره پیدا کړلی الته تفصیل راځي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما الا ليوحدون الا ليعرفون دا خلق می چې پیدا کړی انسانان پیریان دې د پاره پیدا کړلی چې دې ما توحید ومني دې د پاره پیدا کړلی دې د پاره پیدا کړلی چې دا خلق ما او پیجنی نو خلق الله السماوات والارض بالحق په حق باندې پیدا کړی د حق کار کول لپاره پیدا کړلی چې الله ومني دا الله رسول ومني کلمه توحید ومني ولتجزا كل نفس بما كسبت او دې د پاره چې بدل ورکړي شي هر یو نفس دا په سبب دا هغه چې د کم کسب کړل او هم لا یظلمون په دې باندې به هیڅ قسم ظلم نه کیږي ظلم زیاته بنئ د چا نه بس زیاته پاوې نه کولې کی کمې به نه کولې کیږي چا چې سکړلی نیکی کړلی نو نیکی به کمیږي نه چا چې بد کړلی نو نیکی بوله دا بدی بوله زیاته ولې کیږي نه بدلو ورکول کیږي نو پورا ورکول کیږي افرایت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم زجر دی هغه خلکو ته سکی خپل الہ خپل خواهش ګرځول خپل خواهش خپل الہ ګرځول افرایت من اتخذ الهه هواه آیا لدلتا ته خبر دا غسلی دا حال نه چینی ولې د خپل الہ لره خپل خواهش خپل الہ خپل خواهش ګرځول د پزړه کې چې سرازي نه هغه بکې سب د پزړه کې راضي د په خواهش کې سرازي نو دا به دینی دا بس صحیح دا به ثواب کاری دا به د خیر کاری نه افرایت من اتخذ الهه هواه نو آیا لیدل تا هغه سړی چې نیولې دی خپل الہ لره خپل خواهش خپل الہ خپل خواهش الہ د خپل خواهش تابع کړل یا الہی هغه ګرځولې چې هغه د خواهش ته خپل خواهش ته خپل الہ ویلی واذله الله على علم او الله گمراه کړل دلرا على علم په علم د دبانه باوجود د علم د دنا دیو عالمی دیو پوي لیکن چې دا الله نه سوا بل څوک نه ولې نو الله دې گمراه کړل سره دغه پوي نه بلدا ازله الله على علم الله گمراه کړل دلرا په خپل علم باندې الله وی ز عالم يم پدې باندې چې دا سره د اهل دې یو سره لګیا دی ایمان راوړل عمل صالح کوي نو الله رب العزت په مہر لګي د هدایت چې دا سړی هدایت والده هدایت یافته ده نو د گمراه کیږي نه مرګ پورې د باندې گمراهي بن راځي بل سړی ده ناغلی کیا ده په شرک اخته ده نو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه خبر وا عادل تم وی نو ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه او مہر لګول لاله په
وګونو د دبانې او پسړه د دبانې وجعل علی بصری او ګرځول دې پسترګو د دبانې غشاوتن پرده دا پردی داسې دي چې ناشنا پردی دي الته کې وې سمون بوکمون عمیون فهم لا يرجعون بل ذي فهم لا يعقلون دلته کې الله رب العزت وایي د په وګونو باندې مہر لګول نه د پسړه باندې مہر لګول نه پسترګو باندې پردی دي اوریدل خلق کوي په وګونو باندې نه لاوي ما په مہر لګول نه چې مہر لګول نه مہر د سن ده یو خبري اوري څنګه مہر لګیدل په خبر دا چې الله رب العزت وایي چې ما د پسړه باندې مہر لګ د وګونو باندې مہر دې زبانه مہر دې نو دې به خبر اوري خو حق خبره چې دی نو هغه ناوري دی به اوري وګونو ته به راځي لیکن کته زړه ته ونه ورکوزيږي دی باغی باندې عمل نه کوي منی نه حق چې نه مني خبره چې نه مني خلک وای دا ځان کون کړل وي ناوري خلک وای دی بیا आवाज دی وي الله رب العزت ختم علی سمعه د په وګونو باندې الله مہر لګول نو د په غوګونو کې نوري خبرې ورزي نوري خبرې ورنه وزي خو حق خبره هغه د په غوګونو کې نه ورزي حق خبرې د حق خبرې اړو پروا نه کوي وقلبه د زړه نه ورکوزيږي حق خبره نور سينو ته زیرازي باطل په ګونه نوزي خو چې نور نه نوزي نه هغه حق دی ولی الله په مہر لګول دې په کفر باندې روانو یو حتی چې ورسید نو ختم الله علی قلوبهم وي الله په مہر لګاو دې مہر د جباریت وي دې هدایت نشی راتلې دې دومره لري تل اوس وجعل علی بصری غشاء غزولی پسترګو د باندې پردا د پسترګو باندې پردا داسې پردا چې پردا خو کارینا دلته داخله خوې سترګو باندې پردې راغلی نو دې لپاره یا چشمه پکار دي دې لپاره اوس پریشن پکار دی چې دا پرده تلری کی او نه دا داسې پرده چې دا خوخکاری نه دا خو محسوس پرده نه ده دا داسې پرده چې دې سه علاج نه کیږي ما سوا د توحید نه او توحید حق هغه خو دې اینینا حق نینی سترګو باندې پردې دي حق و تخکاری نه ګوره وته وګرځا وګورا په دنیا کې په عالم کې وګرځا د توحید دلایل وګورا دا څومره سيزونه چې ته ګوره په دې کې توحید دلایل په هر شي کې کم یو شی ته ګوره ناغه دا هر یو شی دلالت کوي په دې باندې چې دا الله پیدا کړل هغه الله چې دې نو هغه یک یو ده د اینې نو د اینې هر صحیح لیکن د په طریقې د عبرت باندې نینی چې د داغه نه عبرت واخلي چې او دا الله پیدا کړی هغه الله یک یو ده فمن يهديه من بعد الله چې الله په مہر لګول نو ته بوسو کی ہدایتو کی رسول الله نه الله ته هدایت نه کوي د باندې مہر لګول چې ته وس هدایت نه ورکول کیږي د هدایت ناراضي د حق نینی حق ناوري د حق باره کې څه سوچ او فکر نه کوي د هدایت څه سوچ او فکر وسره نشتی نو دته وو څوک هدایت کی سوچته نه افلا تذکرون تاسو پن ناخلی مطلب یې د دې نه پن واخلی راشي خبر او منی وقالو داخلك واذا كافر جي دا وای ما هي الا حیاتنا الدنيا نموت ونحيا وای نه دا زمنګ دا ژوند چې دا ژوند نه ده مگر دنیوي ژوند ده صرف دا څوک وای ورپسې وای کافر خلق دغه وای نو وای ما هي الا حیاتنا الدنيا وای نه دا مگر ژوند زمنګ ده دنیوي ژوند ده نموت ونحیا باز زمنګ نه مري او بازي ژوند دي پاتې کیږي یا نموت ونحیا بازي زمنګ نه مړکیږي او بازي پکې نوي پیدا کیږي داسي نموت ونحیا وای مرو او پیدا کی ژوند کیږي نو ډېر خلک دي نو بازي پکې مري او بازي ژوند دي پاتې کیږي خلک وای مړی مري
او ژوندي خپل روزګار کوي. نو دی وای دا خو زموږ دا خو زمانه دا دغه دومره عمر شوی دی، نو دغه عمر ختم شو، دی مړ شو، حادثه راغله نو دی مړ شو، سو شو نو دی مړ شو. ادا څه چې دی دا ژوندي پاتې کېږي، یا دا چې بعضې پکې مري او بعضې پیدا کېږي، نوې نوې پیدا کېږي که دا یو ترتیب الله یې ښود دی جوړ کړلی. اول یو دی نو د هغه بچي پیدا شي، نو بیا ورپسې د هغه بیا د ده بیا نوسي پیدا شي، نو دې ته رو لاړ شي. ښه دا که دغسې دا مرګ پکې نه وی، نن به په دې ځمکه باندې خپې ښودو ځای هم نه و. ښه څومره خلک دي الله رب العزت انتظام کړلی، نو هغه څوک چې دي یا ټولې بولي، ښه هغه ځمکې خوندي کړلي. کنه بیا مشکلات وو، زموږ غریبانو به چل کوو په کور کې د قدم نه ښودو ځای بنو چې د ده څوک وی، د ده مور وی، د ده پلار وی، د ده نیکه وی، د ده نیا وی، دغسې په مرض په برازه ور نیکه او ډر نیکه او څه نیکه، دا آدم علیه السلام پورې دا شوی. دا به چل کوو دي خلکو. الله رب العزت ترتیب ښودی دی، او دا دومره وخت به دا ستاسو یو پیرډ دی. ښه دنیا دا خپل پیرډ به تېروئ، بعضې پیرډ غټ او بعضې پیرډ وړوکی. د مخکینو خلکو پیرډونه زیات وو، غټ وو. ولې هلته کې انسانیت هغه خپل کمال ته نه و رسېدلی. دلته کې موږ ګورو که سکول کې چې کله پیرډونه وي، نو چې کله د وړوکې کلاس پیرډ وي، نو هغه ته به یو ټکی دوه وایي، او دا ثابته ګنټه وه په هغې باندې دی لګیا یا ټکی به زوتی. موږ هم دا سکول کې دا دور دا تېر شوی دی. الف انار او بې بازه، الف انار او بې بازه دا به ثابته ورځ د 3 ګنټه به تېره شي، دا به لګیا دا به زوتی دغه یو ټکي باندې. بیا چې کله لوګړې رو رو مخکې کېږي، نو بیا ورته استاد یو پیرې وایي او بس خبر خلاصېږي ځي، دی هم نه وایي. بیا یو پیرې ځان له واړی، 2 پیرې واړی خلاص شي. بیا اخوا ته چې لاړ شي، نو استاد صرف هغه لیکچر ورکي، دی ځان له کتاب بیا په خپله ګوري، خپله بې ځانه پوهېږي. بیا که بیا دته دومره د ویلو ضرورت نه وي. ښه دی به اوس هم لګیا، استاد هم لګیا دی او دی سره هم لګیا دی. نو یو وخت کې دغسې دا پیرډونه دي، د هر چا مختلف پیرډونه دي. مخکیني خلکو نه هغو پیرډونه غټو، ولې هلته کې انسانیت کچو، انسانیت خپل کمال ته نه ورسېدلی، نو هغه پیرډونه غټو. کله چې انسانیت کمال ته ورسېد، نو اوس د ده پیرډ وړوکی دی. ولې دی په معمولي خبر باندې اوس پوهېږي که نه. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. دی وای نه دا ژوند زمونږ دنیوي، مګر دا ژوند زمونږ دنیوي دی. نموت ونحیا، بعضې پکې موږ پیدا کېږو او بعضې پکې موږ نه مړه کېږي. نموت ونحیا، بعضې موږ نه مري. یموت بعضنا و یحیا بعضنا، وایي بعضې مري او بعضې ژوندي پاتې کېږي، بعضې پیدا کېږي او بعضې مړه کېږي. وما یهلکنا الا الدهر، او نه هلاکوي موږ له مګر زمانه. وایي دا زمانې کار دی، دا دهریان دا خبرې کوي. د الله تصور، د الله د وجود هغه قایل نه دي. وایي نه دا زمانه کوي. لکه زمانه څنګه دا کوي؟ نه یو زمانه کې یو ذات لګیا دی چې دا کار کوي، دی لګیا دی، نو زمانې ته نسبت کوي. دا ورځ شپه په خپله بدلېږي، را بدلېږي. دا انور چې راخېږي، سپومۍ راخېږي او ستوري راخېږي او بیا پرېوځي، دا په خپله باندې کېږي؟ نه، دې پسې شاته نه یو زور دی. هغه زور دا لګیا دی، دا هر څه چلی. زور د چا دی؟ د الله دی. دا زمانه نشي کولی چې زمانه به یې کوي. یو روایت کې راتله لا تسبوا الدهر، او کنزل مکوئ زمانې ته، فإن الدهر هو الله. دا زمانه چې دا نو زمانه خو الله دی. مطلب د هغې دا دی ان الدهر ان مقلب الدهر هو الله. یقینا د زمانه کې تبدیلی کوونکی چې دی نو هغه الله دی. د زمانې ته کنزل مکوئ، زمانې کې خو څه شتی نه. زمانه کې څه نشته، زمانه څه شی دی؟ ای زمانه کې څوک تبدیلی کوي، هغه تبدیلی کوونکی چې دی نو هغه الله دی.
مقلب الدهر، بدلون کې را بدلون کې حالات بدلې را بدلی، کله ورځ دا کله شپه دا کله وړه ده کله جمع ده کله خوشحالي ده نو کله خفګان ده. دا څوک کوي؟ دا یو ذات ته چې هغه کوي. وما لهم بذلك من علم، نشته د خلکو د پاره په دې باندې سعلم څه دلیل. انهم لا يظنون، نه دا خلک مگر ګمان پسیتلون کی دي. و اذا تتلى عليهم آیاتنا، کله چې لوسته کی په دې باندې آیاتونه زمونږ بینات واضح واضح، ما كان حجتهم الا ان قالوا، نه د دې سره بل دلیل مگر دا خبره کوي چې ایتو بیا باینا را ولې زمونږ پلران ان کنتم صادقین، کې تاسو رښتونی یې. دیوی تاسو چې لګیا قیامت کیږي بیا به خلق را پاسي، نو زمونږ پلران را پیدا کی، زمونږ پلران را پاسوي. ایتو بیا باینا، زمونږ پلران را ولې کنه هغه له زجر ورکې دا خبرې تاسو کوئ، زورن هغه له ورکې په دې باندې دا خبرې څوک کوي؟ دا دنیا د دغه واپسې نه ده، هغه لپاره بل عالم دی، هغه کې برازي، هغه کې برا پاسي. یو مطلب دا ایتو بیا باینا، زمونږ پلران را ولې هغه را ژوندي کوي، موږ به ومنو ان کنتم صادقین، کې تاسو رښتونی. او یا مطلب دا دی ایتو بیا باینا، تاسو دا خبرې کوئ نو زمونږ مشران دی راشي موږ ته دا خبره وکړي، کاغه دا خبره وکړي تاسو تصدیق وکړي نو موږ به ومنو. چې کوم د کفر مشران دي نو کله مني، اخو نه مني دا خبرې. ایتو بیا باینا، زمونږ مشران دی راشي، زمونږ مولیان دی راشي، نو موږ به دا خبره منو، ستا خبره نه منو. ښه قل، الله یو توا الله یحییکم، الله ژوند کی تاسو لرا، ثم یمیتکم، نو بیا بمړه کی تاسو، ثم یجمعکم الی یوم القیامه، نو بیا برا جمع کی تاسو قیامت ورځ ته لا ریب فی، نشته شک پای کی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر د خلق نه پویږي نه، اکثر خلق نه پویږي. دا ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی؟ قل الله، وتوایا هغه الله دې یحییکم چې هغه تاسو را پیدا کړي، را ژوند کوي، تاسو له ژوند چې درکې نو هغه درکې، او مرګ درکې نو هغه درکې. اول پیدائش چې کینو هغه کوي، او درستونه مرګ چې درکې نو هم الله درکې، نو بیا چې را پورته کوي رستو د قیامت کې نو هغه به الله کوي. ثم یجمعکم الی یوم القیامه، دا ټول تاسو څومره چې نو د قیامت ورځ کې به تاسو ټول را جمع کې لارې به فی، داسې قیامت ورځ د چی شک پکې نشتی، لیکن اکثر خلک پوهیږي نه. ام حاسب الذین اجترحوا السیئات، آیا ګمان کړل کسانو چې کسب کړل د ګناهونو، غټلی دی ګناهونه، نجالهم کلذین آمنوا، آیا وبګرځو موږ داغي دی پشان دا کسانو چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل صالح کړل، سواء محیاهم و مماتهم، برابر ژوند دی او مرګ دی، ساء ما يحكمون، ډېر بد دي چې دا خلک کوم فیصله کوي. وخلق الله السماوات والارض، الله پیدا کړل اسمان نو زمکه بالحق، د حق کار کول د پاره، ولی تجزا کل نفس بما کسبت، او دې لپاره چې بدله ورکړي شي هر یو نفس لا په سبب دا چې کوم کسب کړي، وهم لا یظلمون، او دې باندې به ظلم نه کی. افرایت من اتخذ الهه هوا، ای دې ته هغه سړی چې ولې د خپل الہ لره خپل خواهش نه خپل الہ جوړ کړل، یا خپل الہ نه خپل خواهش جوړ کړل. واذله الله، الله گمراه کړل دلرا علی علم، فاعل سره د علمنا. وختم علی سمعه، او مهر لګولې په وګونو د دبانې په دبانې، وجعل علی بصری غشاوه، او ګرځولې په سترګو د دبانې پردا. فمن يهدين سوء هدایت کی دته من بعد الله، رستو د هدایت رستو د الله نه. افلا تذکرون، آیا دا خلق ای تاسو پنا لئی. وقالوا دا خلق ما هي الا حیاتنا الدنیا، نه دا ژوند زمونږه مگر ژوند دنیوي دی، نموت و نحیا، مونږه بعضې پیدا مړه کېږي او بعضې پیدا کېږي. وما یهلکنا الا الدهر، او نه هلاکوي موږ لره مگر زمانه. وما لهم بذلک من علم، نشته د خلکو دپاره په دې باندې څه دلیل. انهم الا یظنون، نه دي مگر اټکل ګمان پسې تلونکي. واذا تتلى عليهم آیاتنا، کله چې لوسته کېږي په دې باندې آیاتونه زمونږه بینات واضح، ما کان حجتهم الا ان قالوا، نه د دې سره څه دلیل مگر دا خبره چې دی دا وایي ایتو بیا باینا راولې زموږ پلران، ان کنتم صادقین، کې تاسو رښتونی. قل الله یحییکم، وتوایا الله ژوند کې تاسو، ثم یمیتکم،
یا ژوند درکې تاسو را نو بیا به مړه کوي تاسو ثم یجمعکم نو بیا به را جمع کوي تاسو الی یوم القیامة د قیامت ورځې ته لا ریب فیه چې نشته شک پای کې ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر اللهم قنا عذابك يوم تبعث